صلى الله عليه وسلم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 صلى الله عليه وسلم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 صلى الله عليه وسلم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يوشان واسل ذكر كوي مخكر سمن لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला महबूब इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ज़िंदगी है अमरुल्लाह ज़िंदगी एक राज है ज़िंदगी है अमरुल्लाह ज़िंदगी एक राज है। क़ल्ब कहे अल्लाह अल्लाह क़ल्ब कहे अल्लाह अल्लाह ज़िंदगी का साज है। अल्लाह 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 अल्लाह
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وأهل بيته ومحبيه وعلينا وعلى جميع أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. كم مرګري بیعت منیت راغلی هغه بیعت مزان فارغ کې کوم حضرات نور زینو کې بیعتونه شوي دای بیعتونه شوي کوم مرګري تجدید کې یا بیعت منیت راغلی درته در ساده خوري کې چاته نه رسی یو بل په ګلاس کې په دې خو موږ ګناه مجالس ته تلیو په دې سترګو موږ ګناهونه کړی دي په دې وګونو په دې لاسونو موږ د اسلام رسې د عمل په شکل سلولې ده دا غینه موږ د بدعملۍ په شکل بار وتلیو بیا هم الله پاک رحم وکړو موږ خپل کور کې ملوانه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ټول دا وعده کوو چې تېر ژوند کې موږ نه څونه ګناهونه شوي دي د هغې ټولو نه توبه وباسو که بې وشي بیا به توبه وباسو. موږ دا وعده کوو چې تابعداري به کوو د حکمونو د الله جل جلاله او د طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام خدمت بکو په هر جامه کې چې وي خواهشات نفسانیو نه به ځان ساتو جایز حکم کې به د خپل مرشد مخالفت نه کوو د موبایل وغیرہ غلط استعمال به نه کوو دی وغیرہ کې لیپټاپ کمپیوټر دغه ټول شیزونه رالل ښه د موبایل وغیرہ غلط استعمال به نه کوو د خپل اصلاح نه به غافله کېږو نه. اوس پنځه وظایف دي دا به کوې لومبۍ وظیفه د قرآن کریم تلاوت کم از کم په نیمه سپاره زیاتې هر څه نه روزانه او روزانه چې تلاوت کوې کم از کم په نیمه سپاره د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دپاره هم کوې. دویمه وظیفه استغفار دی کم از کم 25 بار سار ماښام 100 بار زیاتې هر څه نه. درېیمه وظیفه درود شریف کم از کم 25 بار سار ماښام 100 بار زیاتې هر څه نه. درود شریف چې وایې دا تصور به کوې چې فرشتې دا علي مدینې منورې ته وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې پیش کوي زما نوم ورته اخلي نبی علیه السلام د هغې جواب ورکوي. د مدینې منورې په نسبت ټول ملګري کم از کم د حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه فضائل حج دا وګورئ او بیا فضائل مدینه منوره شپېته آداب حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه دا د مدینې منورې هغه ذکر کړي دي. دغه زمونږ اسلاف دي اکابر دي او موږ په پټو سترګو دغه خپلو مشرانو پسې روان یو الحمدلله. زمونږ به څه علم وي 2 ټکي او 3 ټکي کېدای شي هغه علم نی معلومات یو علم یو معلومات چې تا ته څه حاصل شي او ته په عمل راشې نو دا علم دی او که نه تاسو زده کړل او په عمل رانه دي نو دا معلومات دي او علم نه دی. سړي ته پته ولګي چې زمونږ کابر څونه الحمدلله د محبت رسول پاسدار تیر شوي دي. نو دا به تصور کې چې فرشتې درود شریف علي مدینې منورې ته وړي په نبي اسلام یې پیش کوي او زما نوم به ته اخلي نبي علیه السلام د هغې جواب ورکوي. څلورمه وظیفه ذکر اسم ذات دی الله الله. دا اوس خو موږ په ژبه ذکر وکړو شرایط موجود دي ځکه هم ذکر بالجهر وکړو نه څوک دکېږي نه څوک بیمار دي نه څوک تلاوت کوي تاسو ټول راغلي په دغه یو نیت او سلسله مبارکه زموږ نقشبندیه ده ټولې سلسلې حق سچ دي او د هغې اذکار خصوصا پټ دي دا ګس دی نه دی دې نه 3 ګوتې ترخ طرف ته 2 ګوتې لاندې یعنې د ترخ دا منځ سوچ به وکړي ځان له چې ذکر کې خپله ژبه به تعلو سره وجنګې او دې ته به تصور راولي چې تصور سره دلته یو ژبه ده هغه حرکت کوي د الله پاک مبارک نوم اخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الله. دا شپه ورځ کې نیمه ګنټه
یا 1500 بار. آخری وظیفہ مراقبہ دا کیونکہ وقت مختصر دے اور ماتم تنگی کی گل آباد کی ختم نبوت کانفرنس سے وہاں دیگر تا بیان دے بیا جلدی پل کے بلدے بیان دے نو انشاءاللہ مراقبہ بیا بل جمعہ کو تاسبہ مراقبہ دی ترتیب سر کوے سترگی بپٹے کے 10-15 منٹ سوچ باو کے کہ منگ دنیا نتلیو قبر کیو لان لیو قبرم پروتے دے مغبرہ کیو اللہ پاک تا محتاج مسکن پراتیو دا اللہ پاک دا طرف نفید را دی لکہ یو تیز باران را روان دی پزیل رنگ کے اور دا کس طرف پا دی مسپرو دی تلاوت استغفار درود شریف اللہ اللہ ذکر مراقبہ کم وظیفہ مخ کے کل شے کم ورستو کوشش کرے قدیر رانشی مجبوراً راشی خیر دے عادت بنا جوڑوے کم از کم 40 دن کی مجلس تا حاضری اب یا انشاءاللہ بلورس خدا دا لنٹر ترتیبم دے انشاءاللہ اور 9-10 دسمبر نومبر نہ دسمبر 9-10 دسمبر انشاءاللہ دلتبا سالانہ اجتماعی ایدہ پانا مرگری دعاگانم کوئے داغین مخ کے دمونگ ٹول دینی جماعتون سونا اجتماعات تھی اللہ دی ٹول کامیاب کامرانو گردو لکی سبانا بلا ورس حمید میں آڑے رہے کہ ختم نبوت کانفرنس سے علاقی مرگری ورطلیشی نو شرکتو کے اللہ امددارے نو سعادت نصیب کا منگ دی خپلو محترمو سرستا ہو دا ٹولو دیر شکریہ دا کو تدوی پرادت زمانگا محلی امیر سے محترم جناب مردا خان سے آگیتا پرون ما خبرو کا آگیوی دا مخفل امنیت موتی میں زمانگا طرفنا دعوت تے چونکہ زمانگا دا فقیر مدرسہ دا ٹولو شابو الحمدللہ یو نسبت تی دا دی سنگا دلتا علماء طلباء تبلیغ والا مجاہدین جمعیت مرگری ختم نبوت مرگری صفا مرگری دا سے شابہ نشتا چی داغی مرگری الحمدللہ دلتا کے موجود نہیں اور زمانگ ہم دا دیلی اردو دا زمانگ دا حلیحا کو طول شابی اغیووی اور سوک با دین پہ یو شابہ کی خدمت کی سوک پا بلا حق دا حق مخالف نوی حق و باطل دا یو بل مخالفی زمان عزت مندو اور من کمزور صلاحیتون زمانگ آغا نشتا سوک چی کم شابہ کی خدمت کی اللہ دے داغی مزید کامیابی نصیب و گردو لکی اور دے مرگر لوی قربانی اوکلا اور ملی صاحب زمانگا دیر محترم دے نیاد جی صاحب زمانگا مدرسے دا ابتدانا الحمدللہ خادم دے دی دا خاندان بعض زنانا منگ سر زیر تعلیم دی اور زمانگا فاروق جی صاحب آخو زمانگ دیر پدڑو مشرانو کے دی عبدالحیات ڈاکٹر صاحب و فاروق جی صاحب دی اللہ دی جزائے خیر نصیب و گردو لکی اور دا گن شمیر علماء پلار دے اور دیو بچے ہم دلتا مکسر دور تفسیر کے پاس شوی دا اللہ دی دا ٹولو دا کرم نوازی خپل در کے قبول و منظور و گردو لکی اللہ تاسو ټول خوشحاله کی نو مولوی صاحب د آخره کې ګوره خوږه مطالبه د کال کړې ده ګوره کم مرګري چې فاضل یې د شوي مرګري کم فضله مرګري نو ما خو تاسو ته وایي موږ به د دین هرې شعبې سره تعلق لرو موږ هم درته د مولوي صاحب د طرف نه دعوت درکو او نن زما خیال دی بچا صاحب د میر صاحب لرې ځکه چې تکبیر یې نه وی نو و دا کم از کم 3 ورځو له به څوک لاړ شي خیر دی دې هفته کې وي بل هفته کې وي سروزی دا پار کم مرگری تیار ہے لگو درگے پخپل دے جزاکم اللہ ادرگے خیر علام جزاک ماشاءاللہ علام خوشحال اللہ خدای عزت ہوگا جی دا خم مصروف مرگری دی گورا مرگری دی ڈینس پلازا کے آفس دے دا منگا قاری فیض الرحمن سے حفظ قرآن کمیٹی داغے صدر محترم طول مرگری ماشاءاللہ ټول مرګري الله هم د ټولو نه حاضري قبوله کړه بس بیا د خپلې محلي امیر صاحب محترم سره رابطه وکړي الله هم جزای خیر نصیب کړي درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أتوب إليك من المعاصي كلها لا أرجو لها أبدا فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم یا اللہ دا ټول مجلس پل در کے قبول و منظور کی ندی صاحبنا زمانگا کل پیغمبر جناب خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول کے ټول انبیاء دی صحابہ ازواج اہل بیت نبی علیہ السلام صحابہ ازواج اہل بیت ټول امت محمدیہ خصوصاً حاضرین تو رسول کے خدایا دا کما کارگزاری ذکر شوا آل تکم مرگر خدمتون کړي خدای دې قبول کې
د دې مرګورو څونه مال جان وخت لګېدلی دا قبول کړي خدای د دین ټولې شابې کامیابې کړي الله د ټولو پیار الفت مینه محبت خپل منځ کې نصیب کړي دې وخت کې د افغانستان طالبان ډېر امتحاناتو سره مخ دي ظاهر کې یوازې دي الله که ظاهر کې یوازې دي نو یا الله ته ورسره مل یې خدای ته نور مدد فرمایي خدای د هغه پاکو وینو قدرداني وکړي د هغه پاکو اسیرانو قدرداني وکړي خدای د دین ټولې شابې کلو کې دا ټولې پریشانۍ ختم کړي دا د کورونا د ډینګي دا ټولې پریشانۍ الله ته ختم کړي په خوشحالو دا نسبتونه بدلو ګرځولې کې او دې دپاره موږ ټولو له پکار دی چې موږ اجتماعي طور الله ته توبه وباسو الله ته رجوع کړو الله موږ ټولو نه راضي شي په دې ملک کې اندرون د دین خلاف څونه سازشونه دي کمبیلونه دي پاس شوي دي خدای د هغې د نفاذ توفیق چاته ومګرځولې کې د ټولو شابو خدای د مشرانو حفاظت وکړي د ملګرو چیټونه راکړل ځای په ځای کوم ملګري بیماران دي خدای ته له صحت ورکړي الله څونه مردگان د اهل اسلام دي د ټولو مغفرت نصیب وګرځولې کې زمونږ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکاتہ مغیم بیمار دی دعا تو کہ اللہ ته صحت نصیب کی خدایا قدمنګ ذهن کې ویو کو نوي خدای سونه بیماران دي مسلمانانو ټول ته شفای کامل عاجل نصیب کې دلته فټینګ شروع دي د منګه محترم امیر فیاض مولوی صاحب سره نور مرګري او ان شاء الله ساجد به راغلي د دیوم په خپل خدمت کوي الله د ټولو خدمتونو قبول کړي چا په هر مت کې خدای سونه اخلاص شوی د خدای د قبول کړي او یا الله قبول کړي خدای قبول کړي د موږ د ریا او غرور تکبر سبب الله مگر ذل کړي څنګه استا خلیل دعا کوي ربنا تقبل منا خدای موږ هم دا دعا کوو دا نسبتونه خدای تقبل کړي د دې ټولو حاضرین خدای مشکلات حل کړي مرګري دلته جمعه کې خدمت کی داغي د بچی دا پنځه کټ شوی دا دعا تو کې الله او ته صحت نصیب وګرځول کی وخت یو مرګري ډاکټر له ډایرک لاړ د سمرګري څنګه فهیم الله شهید د قسم مخ کې لاړ او شهید شو انځم یاشتي وو ولا سره د بعد لاش راغو منتصي جنازه وکړه الله د دې ټول شابو دغه الله اشخان خدای د قرباني قبول او منظور کې د داسې مجالس د مکمل سیران قیدیان خدای د ټول رهایی نصیب کې د منګه گلبیلی کوچانو محترم مولانا قاری عرفان الله سے داغي والد محترم امیر سے محترم غیم راغلی دي الله جزای خیر نصیب وګرځول کی الله تاسو ټول خوشاله کی د هر ماحول نه چې تاسو راغلی الله یو یو قدم تاسو قبول او منظور کی الله د هر قسم آفات او بلیات او ظالمانو نه شریرانو نه حاسدینو نه مفسدینو نه په خپل حفظ امان کې وساتي الله د دارینو سعادت نصیب کړه الله په خیر خوشاله خپل کورونو ته رسول کی دعا کې دا لنټر د پاره د منګه کوم بزرګان را روان دي شوډاګو بابا جی سے عبد الله شاه صاحب دامت برکاتهم دغه مشران پاک قدمونه لاندې دلته ولګول کی ایت الله ټول ضرورت پورو ګرځول کی الله قبول او منظور کی وصلی الله تبارک وتعالى علیه وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.